دې ځل چې د بېنظیر کم نوی قسط راغلی او کمې روپۍ راغلی وي نو هغه به خالي په کیمپ سایټ کې چې دی هلته میلاوي دي. نو د هغې کیمپ سایټ د وجې نه چې دی کم نوي کسان چې دي نو هغو خپل شناختي کارت نشو چک کولی چې به دې روپۍ شته که نشته زموږ په اکاونټ کې روپۍ جمع شوي دي که نه دي. دغه شان کوم زاړه کسان چې دي د رش د وجې نه چې دي خپلې روپۍ چې دي دا یې هم نشوي راغستی. ځکه که کیمپ سایټ ته ولاړل نو هلته کې به اوږده اوږده لینونه چې دي دا به بل ده ګرمي وه. نو په ګرمۍ کې ځینې زنانه چې دي په هغې کې بهوشه شوي وي. نو حکومت د هغې د وجې نه بیا اعلان وکړو د اختر نه یو څو ورځې مخکې اعلان وکړو چې موږ دغه کیمپ سایټ چې دي دا ختمو. د دې نه مخکې چې کوم ځای کې به دا روپۍ تاسو ته میلاوي دي نو اوس به تاسو ته هلته کې دا روپۍ چې دي دا به میلاویږي. نو کومو کسانو چې خپل شناختي کارډونه نه چک کړي نو تاسو خپل شناختي کارډونه چې دي چک کولی شئ. کومو کسانو چې سروې کړی دی خو اوس په میاشت دوه کې کومو کسانو سروې کړی نو هغه دې نه چک کوي. د کومو چې زیاتې ورځې شوي نو هغه د خپل شناختي کارت چې دی دا چک کړي یا د 8171 ته چې دی میسج وکړي نو د هغې طرفه به تاسو ته هم د اهلیت میسج چې دی هغه راشي. نو تاسو بیا په خپل اکاونټ کې چې دی روپۍ چک کولی شئ. خو هر کله چې تاسو روپۍ چک کوئ او ګوته ولګوئ نو عکس ته ګورئ داسې نه چې تاسو دوکه کړي او هغه روپۍ چې دی هغه ځان نه راوکاږي. ځینې کسان چې دي به دې کې روپۍ کټ کوي نو د هغې سره به تاسو خپل رسید چې دی هغه برحالې په هغې کې به ګورئ. داسې نه چې ستاسو د ماشومانو کوم وظیفه چې ده هغه پکې یا یو ځای یا پکې تېر شوی کم زوړ قسط چې دی هغه پکې یو ځای نو تاسو به داسې ډایرکټ نه وایئ چې موږ زموږ کم 9000 روپۍ چې دي دا راکوئ. ځکه په دې کې د ځینو کسانو چې دی زوړ کم قسط چې و 8000 روپۍ نو اکثر به سره هغه روپۍ چې دي هغه سره هم راغلي یا د ماشومان نو د هغو هغه وظیفه چې ده هغه هم به دې کې یو ځای نو تاسو د خپلو ماشومانو وظیفه چې ده هغه هم د دې سره راغستی شئ. نو هر کله چې دغه روپۍ راغلی نو د هغې سره رسید چې دی دا به لازم راغلی. بل دا چې د اختر چوټیانې چې دي هغه ختمې شوي دي نو کومو کسانو چې خپلې روپۍ نه یې راغستې نو تاسو خپلې روپۍ چې دي هغه راغسته شئ. ښه په اسانو سره به تاسو ته ستاسو روپۍ چې دي هغه میلاو شي. که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکړه. داسې نور ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.